زه خو اول د ټول مخکې دا خبره کومه که هر یو حکومتي که هغه صوبایي حکومتي که مرکزي حکومتي زموږ په چا باندې دا تنقید نه کوي چې تام ګوته نه نیغو خو چې د چا کاری دا زمونږ سړک خراب شوی دی تقریبا 2 کال وشو دا تاسو په د میډیا په کیمرا باندې دا تاسو ټول ته ښودلی شئ او که دې باندې یو کس خپله دلته څوک یي هغوی نه هم دا معلومات کولی شي چې یاره دا رښتیا دي دروغ دي نو دا ډېر خطرناک شوی دی او دې قدام کیدی شي چې د شپې په دې باندې څوک راشي پیدل راشي کیدی شي د کمر نه ولویږي که چینچي ولویږي یا موټر ولویږي یا بل ګاډی ولویږي نو دا هر وخت د سبب جوړېدی شي زه د خپل طرفه که سرکاري چارواکي دي یا سیول حکومت دی که هغه هر یو حکومت دی د پی ټي آی دی او که د نون لیگ دی چې کوم یو دی خو موږ ټولو ته دا درخواست کوو چې یاره زموږ د سړک باندې د غم وشي او دا موږ ته جوړ کړی شي تقریبا د 2 کالو راسې دغه حساب لوران ویجاړ پروت دی که زموږ کلي کې څه مړی ژوندی راشي نو په دې لاره باندې ډېر ګاډي نشي راتللی د یو نیم ګاډی پتلیا راتلی شي یا چینچي شول او یا وړوکی موټر شو دا پې راتلی شي زموږ د کلي ته ډېر زیات تکلیف دی او منګه د دې ټولو نه دا درخواست کوو دا اپیل ورته کوو عاجزانه اپیل ورته کوو چې یاره منګه ته د مهربانۍ مور سلوک نه کېږي زموږ دا لار ده زموږ دا سړک دی دا دې جوړ کړي ما دا سړک هم موږ واقع کې ابني مدر آب جوړ کړی موږ په دې خوړ کې داسې تللو د ټولې دنیا ته پته راغی چې په دې خوړ ته راکوزېدلو او هغه ځای کې به ختلو د زیت الله خان جیله موږ ټول ورغلو سوال هم ورته وکړو هغه موږ له دې پاس ځای کې دا لار راکړله بیا زه دا لار پخه شوله دې باندې پول وشو اوس بیا اندازه ده چې موږ دا خوړ ته تیار شو او په دغه خوړ کې به په دې اوبو کې ځو راځو نو غذا سړي خو به لاړ راشي په دې اوبو کې خو زنانه دي ماشومان دي د سکول والا دي د کالج والا دي بیا په دې اوبو کې نشي تللی راتللی هسې نه چې د دې نه موږ ته دغه جوړه شي چې بیا موږ ته دا لار هم څوک نه راکوي ځکه چې موږ زیت الله خان سره خدای ډېر ښه وکړي موږ دا کلی ورغلو ورته کېناستلو او هغه دا لار موږ له راکړله نو زیت الله خان جینه د حکومت هم ډېر بېکاره دی اوس موږ دا لار نشي کولی اوس موږ ټول حکومت نه او ټول چارواکو ته دا اپیل دی چې یاره موږ له زر تر زره د دې لارې پروګرام وکړئ او دا به ستاسو ډېره مهرباني اول خو زه شکریه د میډیا والا ادا کومه د دې نه مخکې 2-3 کاله نه مخکې د څومره چې دا لارې شوي دي او دا پلونه شوي دي دې کې موږ سره دوی ډېره غټه مرسته کړې ده دې کې 15 د ځمکو مالکان دي دوی 3-4 پیرې موږ ته دا وارننګ راکړی دی چې بی دا تاسو خدا د 2 کاله وشو او هېڅ هم ونه کړله او که نه نو موږ به خپلې لارې بندې به کړو اوس هم موږ په سوال باندې دا کوم ځای باندې چې ولاړ یو دا د ځمکې د مالک والا حصه ده او زموږ سړک چې دی نو هغه مکمل لوېدلی دی نو زما خاص کار د عارف احمدزی ته دا درخواست دی ځکه چې نن سبا ټول کارونه د هغه په لاس کې دي سپیشل زه ورته درخواست کوم د خپلو د مشرانو طرفه چې په دې کار د غم وکړی شي